أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن المحيض او دوی پختنه کستانا په باره د زید حیث کې یا په باره د حیث کې یا په حکم د جما کولو د حیث په حالت کې قل ورته هو اذن دا ضرر زیان او نقصان رسون کی گندگی دا یا قل هو اذن ورته هغه زید گندگی دی فاعتزلوا النساء نجدا شي د خپل خزونه په المحیض فزید حیث کې یا په وخت د حیض کې د جما کولو لپاره یا فاعتزلوا النساء ډډو کوي د خپل بیانونه په المحیض فزید حیض کې په وخت د حیض کې ولا تقربهن او منځ دې کېږي هغوی ته د جما لپاره حتی یطهرنا تر دې چې دوی ولامبي او پاکي شي. فاذا تطهرنا کله چې دوی ښې پاکي شي فاتوهن نو راتلل کوئ دوی ته من حیث امرکم الله د هغه ځای نه چې حکم درکړی دی تاسو ته الله. ان الله يحب التوابین یقینا الله مینه کوي د ډېرو توبه ایستونکو سره یا د ډېرو توبه کوونکو سره د توبه تایبو سره الله مینه کوي. ويحب المتطهرین او مینه کوي د ځان پاک ساتونکو سره. نساؤکم حرث لکم ښځې ستاسو زید کروندې ستاسو دی. نساؤکم ښځې ستاسو حرث لکم دا زید کروندې ستاسو دی یا زید فصل ستاسو دی. فاتو حرثکم نو راتلل کوئ زید کروندې ته یا فصل ته انا شئتم په کومه طریقه چې ستاسو خوښه شي. وقدموا لانفسکم او مخکې وکئ نیت دپاره د پیدې ستاسو یا وقدموا لانفسکم مخکې ولګئ د خپلو ځانونو دپاره. واتقوا الله ویرګئ د الله نه یره کوئ د الله نه. واعلموا وپوه شئ انکم ملاقوه چې یقینا تاسو د هغه سره مخامخ کیږئ یا ملاویږئ د الله سره. وبشر المؤمنین او زیر ورکه مؤمنانو ته. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانکم او مگر زوئ نمونه د الله منع کوونکي یعنی ډال لأيمانکم د پاره د قسمونو ستاسو. یا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانکم مگر زوئ نوم د الله نحو حدب د پاره د قسمونو ستاسو. ان تبروا چې تاسو به نیکی نه کوئ. وتتقوا او تقوا به نه کوئ. وتصلحوا او جوړجاړی به نه کوئ. یا ان تبروا د نیکی کولونه وتتقوا او تقوا کولونه وتصلحوا او د اصلاح او دروغ راوستلونه بین الناس په منځ د خلکو کې. والله سمیع علیم الله هر څه اوري او په هر څه باندې پوهه دی. والله سمیع الله اوریدونکی دی علیم پوهه ذات دی. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ننیسی تاسو الله پاک په لغو یعنی بی ارادی قسمونو ستاسو سره. یا لا یؤاخذکم الله نراګیری الله پاک تاسو لرا باللغو فی ایمانکم په عادتی او عرفی قسمونو ستاسو کې. ولکن یؤاخذکم
لیکن راګرئی او رانیسی تاسو بما کسبت قلوبکم فاغی عملونو چې کسب کړي زړونه ستاسو والله غفور حلیم والله غفور حلیم الله بخنه کوونکی دی حلیم او صبرناک ذات دی للذین د پاره د هغې کسانو یؤلون من نسائهم چې قسمونه سره ځان جدا کوي د خپلو بیبیانو نه یولونا چې قسمونه خوري من نسائهم د پاره د جدایي راوستلو د خپلو بیبیانو نه یا یولون من نسائهم قسمونه کوي د خپلو ښځو نه تربصوا 4 اشهر انتظار د 4 میاشتو دی فإن فاءوا کچېرې دوی وګرځېدل د قسم نه کدی د 4 میاشتو نه وروسته راوګرځېدل فإن الله غفور رحیم نو یقینا الله بخونکی او مهربانه ذات دی وإن عزموا الطلاق کچېرې دوی قصو کې د طلاق فإن الله نو یقینا الله سمیع ارس اوري علیم پارس باندې علم لري او پارس باندې پوهه دی والمطلقات او هغه طلاق کړي شوی ښځې یتربصن بانفسهن انتظار وکړي په خپلو ځانونو سره 3 قروء 3 حیضونه یعنې طهرونه ولا يحل لهن حلال ندي دوی دپاره جائز ندي دوی دپاره ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن چې دوی پټو ساتي هغه شیز چې الله پیدا کړی دی د دوی په بچدانو کې یا د دوی په رحمونو کې ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر کچېرې دوی ایمان لري په الله او په ورځ د قیامت او په ورځ وروستنۍ په ورځ د آخرت باندې وبعولتهن او خاوندان د دوی احقو بردهن ډېر لایق دي په واپسۍ د دوی یا حقدار دی په واپسۍ د دوی فی ذلک په دغې موده د عدت کې ان ارادو اصلاحا کچېرې دوی غوښتو جوړ جاړی او روغه راوستل یا اصلاح لرا کچېرې دوی غواړي اصلاح لرا ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف او د پاره د ښځو په شان د هغې حقونو دي چې په دوی باندې لازم دي بالمعروف په ښې طریقې سره یا ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف او د ښځو لپاره حقونه شته په شان د حقونو چې په هغوی باندې دي وللرجال علیهن درجه او د پاره د نارینهو په دوی باندې درجه اوچته درجه ده والله عزیز حکیم الله زورور ذات حکیم حکمت والا ذات دے الطلاق مرتان اغه طلاق چې صحیح کیږي رجوع پاږي کې مرتان 2 کرت دي الطلاق مرتان طلاق رجعي 2 زل دي فامساكم بمعروف اسارول ساتل دي بمعروف پنیک یو په ښې طریقې سره فامساکن راټینګول د ښځې دي یا ساتل او بندول د ښځې دي بمعروف په ښایسته طریقې سره او تصریح باحسان یا پرېښودل دي په ښایسته طریقې سره ولا یحل لکم حلال ندي تاسو لپاره جائز ندي ستاسو لپاره ان تاخذوا مما آتیتموهن شیئا چې واخلی تاسو د هغې مال نه چې تاسو ورکړئ هغې ښځو ته شیئا هېڅ شی الا ان یخافا مګر که چیرې یېرېږئ تاسو الله یقیما حدود الله چې پابندي به ونکړي د ښځه او خاوند حدود الله د پولو د الله د احکامو د الله یا چې قایم به نه کړي عمل به ونکړي په پولو او په حکمونو د الله فإن خفتم کچری تاسو یره کوي الله یقیم حدود الله چې دوی به پابندي ونکړي د پولو او د احکامو د الله یا قایم به نه کړي احکام د الله عمل به ونکړي په حکم د الله فلا جناح علیهما نو نشته دی ګناه په دې دواړو باندې ښځه او خاوند باندې
فيما افتدت به په هغه مال کې چې خزه په بدله کې ورکي هغه مال لرا فيما افتدت به په هغه مال کې چې فدیه کې ورکي هغه خزه تلك حدود الله دغه پولی د الله دی د احکام د الله دی فلا تعتدوها نو تیرېدل مکوئ د دغه پولونه تجاوز مکوئ د دغه پولونه ومن يتعد حدود الله چا چې تیرېدل وکړل د پولو او د احکامو د الله نه چا چې تجاوز وکړو د احکامو د الله نه فاولئک هم الظالمون دغه کسان دوی ظالمان دي فإن طلقها فلا تحل له کچری طلاق ورکی دا خاون دی خزل را پدرم طلاق باندې فلا تحل له نو خاون لپاره حلال ندا جائز ندا حلال ندا دا زنانا دغه خاون لپاره من بعد رستا د دینا حتا تنکح زوجا غیره تر دې پورې چې نکاح کی د بل خاون سره فإن طلقها کبه طلاق ورکو د دویم خاوند فلا جناح علیهما نو هیڅ ګناه نشته په دې دواړو باندې ان یتراجع چې وګرځي یو بل ته په نکاح کولو سره ان ظنا کچری د دې دواړو ګمانو ان یقیما حدود الله چې دوی با پابندي کوي د حکمونو د الله یا دوی با قائمي حکمونه د الله وتلك حدود الله او دا پولی د الله دی یبینها چې بیانې د لقوم یعلمون د هغه قوم د پاره چې هغه پوی لري پویږي واذا طلقتم النساء او کما کې چې طلاق ورکړي تاسو خپل بیانو ته فبلغنا اجلهن نو نزدې شاغې نیټه د عدت خپلتا فامسكهن نوراتنګ کوي اغیلرا وساتي اغیلرا ایثار کوي اغیلرا بند کوي اغیلرا بمعروف فخاطر قیسرا او صرحوهن بمعروف یا پرېګ دوی اغیلرا په خې طریقې سره ولا تمسكهن او ما بندوي اغویلرا مې ساروي اغویلرا مراټینګوي اغویلرا ضرارن د پارا د زیان او ضرر ورکولو لتعتدوا د پارا چې زته او کوي تاسو ومن يفعل ذلك او چا چې دا کار وکړو لتعتدوا د پارا چې تاسو زته او کوي پاغوي باندې ومن يفعل ذلك او چاچه دا کارو کو فقط ظلم نفسه نو یقینا د ظلم کو په خپل ځان باندې ولا تتخذوا آیات الله هزوا او منی سي آیاتنا د الله هزوا پټوغ سرا هزوا ټوغ کړي شوی واذكروا نعمت الله رایات کئی نعمت د الله احسانات د الله علیکم چې شوی دی پتا سبحانه وما انزل علیکم او هغه چې نازل کړی دی الله علیکم پتا سبحانه من الكتاب د کتاب والحکمت یو د سنتنا یعدکم به نصیحت در کوي تاسو ته په دې سرا واتقوا الله ويرګی د الله نه واعلموا فیشی ان الله بكل شيء عليم چې یقینا الله په هر شی باندې علیم پوهه دی دعوت اهل حدیث ٹی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ